مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدقت يا رب العالمين. گرانو سامعینو معزز اوریدونکو، دغه آیات مبارک چې د هغه تلاوت ما ستاسو مخ ته وړاندې کړي، په دې آیات مبارک کې الله جل شانه د مؤمنانو د جهنم څخه د خلاصېدو یو لار ورته بیان کړې ده. یعنی دا معنا یوازې خالص کافر چې دی هغه ګناه نه کوي، بلکې کله کله د مسلمان څخه هم ګناه کیږي. د کافر او د مسلمان په مابین کې فرق دا دی چې کافر به اول واری ایمان راوړي، د ایمان سره سره د ټولو ګناهو څخه توبه باسي. مومن خو ایمان لري، د ده لپاره خالص د ګناهو څخه توبه ایستل دا کافي ده. که هر څومره ډېرې ګناوې ځینې سوي وي، که د سمندر د زک په شان باندې وي،
که دا ټول مځکه د ګناهو څخه ډکه وي لیکن چې الله ته سر پر سجده باندې په اخلاص باندې پرېواتئ توبه یې وایستل الله یې دا ټولې ګناهې ورمعافوي نو الله جل شانه فرمای یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا اے مومنانو و الله ته توبه نصوحا وباسئ علماء کرام مفسرین حضرات فرمایي وی توبه نصوحا معنا دا ده چې په کوم ناروا کار کې لګیاي چې په کومه ګناه کې لګیاي دا ګناه